मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। द थायराइड द बीमारी په باره کې نن یو څو خبرې کوو. دې باره کې هم ډېرو خلکو تپوس کړی و چې دې باندې لږ خبرې وکړې. نو د تایرايډ کوم بیماری چې دي په دې کې عام زمونږ دلته دوه قسمه دي. یو ته مونږ وایي هایپر تایرايډزم او یو ته وایي هایپو تایرايډزم. نو نن زه تاسو ته لکه د هایپو تایرايډزم باره کې خبره کوم. هایپو تایرايډزم څنګه چې دا نوم دی، نو د دې دا مطلب دی چې په ده کې تایراکسین چې کم دي، نو په دې کس کې هغه د هغې کمی. زیاتر موږ دا کتلی دي چې دا ډېر وخت لپاره اکثر د دې خلکو ته پته ني او بس دغه شان په دې کې دا مسله چلیږي. د دې علامات چې نو هغه زیاتر دی چې په دې کې یو وزن ډېر سوی هایپو تایرايډزم چې کم دی، نو دې کې وزن ډېر سوی. بیمار ته لږ ډپریشن یې ورته، ناراستیا یې ورته ډېره او څه کار مار ته اړه نه کېږي. وجود کې داسې لږ دردونه وي، معده سخته وي، اواز یې لږ داسې نری شوې غونده کي، ډېر سلو سلو اواز کوي. دغه شان دا سرمنې چې ده، نو دا لږ ډرای شوي، داسې اوچه اوچه وي. نو دا دې کې عام دا علامات دي او زیات پکې غټ دغه چې دی نو د وزن دی، وزن یې ډېر زیات او ناراستیا چې کار مار ته اړه نه کېږي. ساینس چې په دې کې مونږ کوم ګورو، ډاکټر چې پکې کوم اکثر دغه ګوري، نو هغې کې زیات تر کله چې دلته د تایرايډ په چا کې زیات غټ شوي، چا کې ني دغه غټه دې د ریفلیکسز ورته موږ وایو، نو هغه هم ډېر سلو شوي. وجود کې لږ پړسوب وي او زیاتر په دې پوندو کې هم پړسوب زیات وي، د خپې هم پړسېدلي ورسره. د مخ چې دی نو دی هم داسې ډېر هغه د دې پړسوب داسې چې داسې ګول غونده کې مخ وي د داسې کس. نو د دې لپاره موږ اکثر چې کم ټیسټ کوو، دې ته موږ زیات لکه دې کې دا ټي ایس ایچ ټیسټ کوو او دا په دې بیمار کې کافي زیات شوي، یا ټي ایس ایچ ټیسټ. او د دې علاج چې دی نو هغه تایراکسین ګولۍ دي او هغه بس هغه ټیسټ مطابق هر چا ته چې د چا څونه لیول دی او هغه شان د هغه علامات مطابق چې دی نو هغه موږ هغه شان ورته ورکوو. نو دا یو څو خبرې وې د دې هایپو تایرايډزم باره کې، نو ما ویل چې تاسو سره شیر کړو. ډېره مهرباني.